السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه نن له تاسو سره یو څو د غم عکسونه شیر کوم. امید لرم چې ستاسو د پام وړ وګرځي. زه محمد یونس امنیار یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې. تر ټولو له مخه زما چینل سبسکرایب، لایک او فالو کړئ. او موږ وینو چې هره ورځ موږ د بلوچستان په بیلو بیلو سیمو کې اکسیډنټونه کیږي، له کوټې تر چمنه، بیا له کوټې تر ژوبه دانسره، بیا له کوټې تر بواټې، بیا له کوټې تر سیوی، بیا له کوټې خاص تر کراچۍ. ولې دا زموږ له کوټې څخه اکسیډنټونه شروع کیږي؟ له بلې خوا نه راځي. زموږ ډایوګیانې سپیډان وایي، زموږ موټران والا ځوانان سپیډان وایي، زموږ همیشه ښایسته ځوانان، سپین ږیري، ماشومان د مرګ د خولې ګوله وي. دا ولې؟ زموږ روډونه خراب دي، یا زموږ روډونه تنګ دي، یا موږ پښتانه په خپل هوش کې نه یو. که د موټرسایکل والا ملامت وي هم د ګاډۍ والا ته ملامتیا باسو. که د ټوډي والا له غټې ګاډۍ سره اکسیډنټ وکړي نو موږ د ټرک والا له قصور باسو. مه کوئ پښتنو ځوانانو، لږ د ځان، د مور و د پلار، د عزیزانو خیال وساتئ. په تیز رفتاري کې د ځاني او مالی دواړه نقصانونه دي، بلکې په خپل ځان ماخوذه کږئ. ملګرو، زه همیشه په د بلوچستان پر دا روډو باندې وینم چې پر سایډو باندې لارۍ پرتې، موټرسایکلان والا اکسیډنټان کړي دي. هسپتالونه په مریضانو، په ګوډانو، په ړندو، په بېهوشه خلکو ډک دي. څنګه ښایسته ځوانان پراته دي، د چا غړي، د چا لڅونه مات وي، د چا ښایسته ښایسته مخونه په بل حالت کې وي، څوک له 2-3 کلو په کومه کې پراته وي. که تاسو د ځان پروا نه لرئ، د خپل مور و پلار زړو ته خو وګورئ چې هغه په خپلو بچیانو څومره ځورېږي. زړونه غوړ زړونه یې غوټ غوټ پرېږدي. ستاسو وړوکي ماشومان، ګل ګل ماشومان چې پاته سي، آیا تاسو دا سوچ کړی دی؟ و خدای ته وګورئ، و قرآن ته وګورئ، لږ پر ځان باندې رحم وکئ. ته وینئ چې هغه څومره په څومره غربت کې تاسو دپاره یا موټر یا موټرسایکل یا یو ښه جامه در وکړي. آیا تاسو ته دونې قدر نشته چې هغه په تاسو تعلیمونه کوي، ته یې تر یو ځای رسوي او ته یې څه ډېر غټ امیدونه لري چې زما بچی به سبا رالوی سي، زما لاس به خلاص کړي، ماله به وږه راکړي، ما سره به په دکان کې مدد وکړي، یا به زما په سپین ږیریوالي کې زما د لاس لکړه سي. هېڅکله هم ته یې دا سوچ نه دی کړی؟ و خپل مور و پلار و دا سپین ږیرو ته وګورئ، و خپلو د نن سبا و د حالات ته وګورئ، و دا ګرانۍ ته وګورئ چې دا کله موږ ځانونه تیار کړو پر موټرسایکل یا په موټر کې کښېنو، بیا موږ دا پروا نه کوو چې تر شا یا څوک لرو یا په موږ څوک پریشانه کږي. آیا که تاسو له ژونده دومره تنګ یاسته نو یو بله لار وګورئ. ولې خپل مور پلار ته غضب جوړوئ؟ و خپل مور پلار ته پریشانۍ مه جوړوئ. په دومره غربت ته نن سبا حالات ته وینئ چې یار سړی د ماښام په وړو باندې اریان دی، څوک د ماښام بوړ دپاره سبزي نسي اخیستلی، څوک د هسپتال کې یوه ګولۍ نسي اخیستلی. ډاکټران نن سبا تاسو وینئ چې ډاکټران نه دي، دلالان دي، صرف د پیسو دپاره کاروبار کوي. یوه ګولۍ کوچنۍ ګولۍ په څو میلاوږي، یو ډریپ، یو انجکشن په څو میلاوږي، یو امبولنس چې تا له دې ځای وړي تر هسپتاله پورې څو خرڅه لګیږي. آیا تاسو دا سوچ کړی دی؟ ګرانو کتونکو، زما چینل مخ ته در سره شیر کړئ، زما چینل لایک، سبسکرایب او فالو کړئ. نو پر دې باندې ماله کمنټ راکړئ چې آیا دا خبرې چې ما تاسو ته کړي دي آیا تاسو د پام وړ وګرځېدې؟ آیا تا پر دا باندې څوک در عمل کړی دی؟ نور مو وخت نه اخلم، ښه ژوند مو غواړم. په مخه شه، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه، نور مو وخت نه اخلم. السلام علیکم.